چې ام یحسدون الناس آیا دوی حسد کوي په خلکو باندې ام یحسدون آیا دوی حسد کوي دا يهوديان حسد کوي الناس د خلکو سره علامه په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورګړي د هغوی ته الله من فضله د خپل فضل الله فرمایي چې د دې اصل کې ټول حسد او بغض د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دې ظالمانو معمولی باندې جوړول د حسد د پاره زړه کې حسد پروت ودنه د نبی علیه السلام کله به چې دا د الله پیغمبر دی نو دنه دا ورستو مخ کې خلک ولي ګرځي د حفاظت خو به الله کوي نو دا مخ کې ورستو دی ولې خلک ګرځي کله به چې دا پیغمبر دی نو پیغمبر ته دوره بیبیانو څه ضرورتو نبی علیه السلام دیارلس بیبیانې یعنی یولس بیبیانې وي او دو سره وینځي وي او بیا په یو ټیم باندې د نبی علیه السلام نه بیبیانې وي دو وینځي دا دو بیا وفات شوي نو په یو ټیم د نبی علیه السلام نه بیبیانې دو وینځي وي او ټوټل چې حسابو کې نو د نبی علیه السلام یولس بیبیانې یعنی مړې او ژوندۍ ټولې یولس بیبیانې او دو وینځي نو په دې باندې په ظالمانو اعتراض کو چې دا دوره بیبیانې سره کول حالان کوم بعض خلک په دې باندې اعتراض کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې دا دوره بیبیانې کول حالان کې یو پیغمبر کې د سلويخت پهلوانانو مر طاقت الله پاک اچول پیغمبر ته ډیرو بیبیانو اجازه شته د يهودو با نبی علیه السلام باندې دا اعتراض کو چې د الله پیغمبر دا دوره بیبیانې سره بار کړی الیاذ بالله دی خواهش پرست نو نبی علیہ السلام کو بیبیانی کړي دغه خپل حکمتونه دي یو حکمت خو باغې کې دا دی چې نبی علیہ السلام په عربو کې ډېر قبیلې د سوي چې هغه د نبی علیہ السلام سره دښمنی و نو نبی علیہ السلام په مختلفو قبیلو کې چې کوم دی ودونه دي لپاره وګړل چې منځ کې د دښمنی ختم شي او موږ په اسانه سره د اسلام کار وکړو خلکو له دعوت ورکو خلک مسلمانان شي زموږ په وجه باندې ایمان راوړي اسلام راوړي نو د دې وجه نبی علیہ السلام په مختلفو خاندانونو کې بیبیانو دویم حکمت پکې دا دی چې ډېر مسلې داسې دي چې نه زنانه د نارینه نه کولو ته هغه تپوس کولی شي او نه نارینه کولو ته زنانه ته هغه مسلې بیانولی شي نو نبی علیه السلام د بیبي او د خاون په منځ کې څه پرده نه وي نو نبی علیه السلام به کولو خپلو بیبیانو دا خبرې وکړلې نو تاسو ګوره ډېر روایتونه د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها نه دي زنانو ډېر معلومات د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها نه چې د نبی السلام کشره بیبي هغه نه معلوم کړي دا غرنګ ام سلمہ رضی الله عنها ډېر حدیث دا غینو را نقل نو نبی علیہ السلام د دې لپاره ډېر بیبیانې کول چې دا نیم امت دا په کورونو کې ناس زنانه دي او دې ته دین سوګ رسی نبی علیہ السلام د دین د رسولو لپاره ډېر بیبیانې کړې چې هر کور ته چې کوم دي ورسیو بعضې مسایل داسې دي زنانو چې هغه نارینه کلاو ته ورنشي بیانولی زنانو ته بیانولی شي او زنانې د زنانو تپوس هم کولی شي د دې وجې نه نبی علیه السلام ډېرې بیبیانې کړې حالان کې نبی علیه السلام لومبي واده د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره شوی دی په سور عمر کې شوی دی نبی علیه السلام عمر مبارک دا 25 کال او د حضرت خدیجه رضی الله عنها عمر مبارک دا 40 کال نو نبی علیه السلام الیاذ بالله خواهش پرست وي نو ځان نه کم عمر بیبي خوخه کړي وکړه لومبي واده نبی علیه السلام کونډه بیبي اغسته اکثر ودونه نبی علیه السلام زنانه د کوم وینو هغه ته مشروي سوا د حضرت عائشه رضی الله عنها نه چې د کوم په کم عمر کې اغسته ده په کم عمر کې د سره نکاح کړل او نور څومره بیبیانې چې د نبی علیه السلام دین هغه د خواهش لپاره نه دی کړي بلکې د دین د پرچار لپاره کړي د يهوديانو ظالمانو بده اعتراض کو او حالان کې د يهوديانو په کتابونو کې لیکل شوی دي چې حضرت داوود علیه السلام هغه نه بیبیانې کړي یعنی یو کم سل ودونه حضرت داوود علیه السلام کړي او دا د يهوديانو چې کوم دی په سلسله کې تیر شوی دي د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې تیر شوی دغه رنګي حضرت سليمان عليه السلام زر ودونه کړی دي نو دا يهوديان ظالمان الته اعتراض نه کیدل په نبی عليه السلام باندې اعتراض نو دا اصل کې د دې ټوله وجه د حسد وا چې د نبی عليه السلام سره حسد نو الله فرمایي ام يحسدون الناس ایا دوی حسد کی خلق سره علامه په هغه څه باندې آتاهم الله چې اغوی ته ورکړي دي الله من فضله د خپل فضل نه څه مراد دي ان دی په نبی علیه السلام حسد کوي چې الله هغه ته د خپل فضل نه پیغمبري ورکړي دی په پیغمبري باندې حسد او دی حسد هم داو دی وی چې ټول پیغمبران دا په د اسحاق علیه السلام
په سلسله کې راغلي دي د ابراهیم علیه السلام دوه زامنو کنه یو اسحاق علیه السلام یو ابراهیم اسماعیل علیه السلام نو د اسحاق علیه السلام په اولاد کې تقریبا 3.5 پیغمبران راغلي او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې صرف یو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راغلی نو دی ټول حسد داو چې دا د بنو اسماعیل کې ولې راغی دا په موږ کې ولې راغلی نو دا حسد د نبی علیه السلام سره د دې وجه نه دا غړي وړي خبرې کولې نو ام يحسدون الناس ايد حسد کی خلق سره علامه په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي هغه ته الله یعنی نبی علیه السلام ته ورکړي دي الله من فضله د خپل فضل نصیب ته ورکړي دي پیغمبري وته الله ورکړي نو حسد دا ډېر خطرناک ګناه دي حسد څه ته ویل شي وی الحسد تمنا زوال النعمت حسد ویل شي د یو نعمت د ختمېدو تمنا کول یو سړي سره یو نعمت ولیدو توجه دنه دا نعمت ختم شي کومه ته حاصلېږي او کنه حاصلېږي دې ته چې کوم دې حسد ویل شي نو حسد دا ډېر خطرناک ګناه دی نبی علیه السلام فرمایي حدیث مبارک چې لا تباغضوا ولا تحاسدوا تاسو بغض مکوئ د یو بل سره ولا تحاسدوا او یو بل سره حسد مکوئ ولا تدابروا او یو بل تشاکوئ یعنی یو بل سره پتنو مکوئ وکونوا عباد الله اخوانا او تاسو شی د الله بندگان او خپل مینس کې رونه جوړ شي او بیا پس نبی علیه السلام فرمایي چې لا يحل لمسلم د مسلمان د پاره دا حلال ندي دا جایز ندي ان يهجر اخاه فوق ثلاث چې دې د خپل رور مسلمان سره د 3 ورځې نه زیات روانه وکي یعنی روانه تر 3 ورځې پورې خو د 3 ورځې نه سیوا د اجازه نشته چې د مسلمان سره خبرې کول پریږدي او بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې اياکم والحسد خبردار تاسو د حسد نه ځان بچ کې فإن الحسد يأكل الحسنات بشک دا حسد نیکه دسی خوري کما تأكل النار الحطبه لکه څنګه چې دا ور وچ واخه خوري څنګه چې ور وچ واخه سوزي دک شان دا حسد نیکه سوزي نو نبی علیه السلام فرمایي د دینه چې کوم ځان بچ يهوديانو کې د حسد مرض نبی علیه السلام باندې به حسد کو دا قسمه باندې به جوړولي ام يحسدون آیا دوی حسد کوي الناس خلق ترى علامه په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي هغه ته الله من فضله د خپل فضل نه مراد د نبی علیه السلام نبوت ته چې دا خو الله په خپل فضل نبی علیه السلام ورکړي فقد آتینا په تحقیق سره موږ ورکړي دي آل ابراهیم اهل د ابراهیم علیه السلام ته اولاد د ابراهیم علیه السلام ته الکتاب کتابنا والحکمت او د حکمت خبري دا موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد ته ورکړي دي وآتیناهم او موږ ورکړي دي هغه ته ملکا عظیما لوی بادشاہي الله فرمایي چې دې په دې خبره باندې حسد کوي نو موږ د دې چې کوم او د اسحاق علیه السلام چې کوم اولاد دي د ابراهیم علیه السلام چې کوم اولاد دي په هغه کې موږ ډېر پیغمبران را لېږلي دي یعنی داوود علیه السلام سليمان علیه السلام یوسف علیه السلام هغه ته موږ کتابونه ورکړو او د حکمت خبره خو ورته ورکړي او خيار خبره خو ورته ورکړي او وآتیناهم او موږ ورکړو هغه ته ملکان عظیما لوی بادشاہي نو په بنی اسرائیل کې یعنی داوود علیه السلام هغه ته الله بادشاہي ورکړي وا داوود اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دغه رنګ یوسف علیه السلام ته هم الله بادشاہي ورکړي وا دا هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دغه رنګ حضرت سليمان علیه السلام ته هم الله بادشاہي ورکړي وا دا هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې نو دې چې دلته کې په نبی علیه السلام باندې حسد کوي نو د دې چې کوم پیغمبران دي شي دي باغې کې هم موږ بادشاہي هم ورکړي وي او پیغمبره خو له هم ورکړي وي په دې ولې په دې باندې حسد کوي فمنهم پس بعضی د يهوديانو نه من هغه سوکتي امن چې ایمان راوړو به په هغه باندې په نبی علیه السلام باندې ومنهم او بعضی د دوی نه من هغه سوکتي سود چې اعراض وکړو عنه د هغه نه د نبی علیه السلام په يهوديانو کې بعضو ایمان راوړو او بعضو د نبی علیه السلام خبر اون منله د ضد او د عناد د وجنا وکفا او کافی دی جهنم سعیرا لمبو والا وی د دې خلکو ته پر دې کوم شي ایمان را نه وړو دې د پاره جهنم کافی دی حکم جهنم لمبو والا جهنم د دې د پاره کافی